أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أو كما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی، ترمذی شریف کے دا حدیث تے کہ دو سترگی دی کہ دا جہنم اور وربان دے حرام دے. لا تمسہم النار، ہما النار اور بے ٹچ نکی مسا بے نکی. علماء وی چې د دې سترګو نه د انسان مراد دی چې د انسان به د اور ټچنګ به ورسره ونشي. مس لفظ دی یعنی اور به معمولي غوندې ټچ هم نه کي، اور به ورسره پوټې یو ځای هم نشي. دا دوه کم سترګې دي، دا کم انسان دوه سترګې دي. یو هغه عین بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یرې نه جاړي، وی جاړه دا الله یره راله او د هغې د وجې نه وجړه. د خدای یره څه ته وایي؟ یو د بنده نه یره د خوف، یو د الله نه یره د خشیت ورته وایي. بنده نه چې سړی یریږي دوه قسمه یری، یو دا چې چا نه یریږي نو ته وایې دی په ما ظلم کوي، ما سره زیاتې کوي. لکه د مار نه چې مونږ یریږو، لړم نه یریږو، دشمن نه یریږو، غل نه یریږو، ډاکو نه یریږو. مونږ وایي دا ما ته ضرر رسوي، ما ته نقصان رسوي او دا ظلم کوي، ما سره زیاتې کوي. او یو هغه یره ده چې د چا نه یریږي نو ته به دا وایې چې دا عظیم شخصیت دی، ما خفه کړی دی، اوس یریږم چې ما له سزا رانه کړي. عظمت پکې ملحوظي طالبان وایي. لکه د پلار نه سړی یریږي نو په دې وجه یریږي چې دا پلار زما ډېر عظیم الشان دی او هسې نه خفه کړی مې نه. مور نه یریږي، استاذ نه یریږي، مشر نه یریږي. یو دا یره دې دا نه وایي چې دی په ما ظلم کوي او ما سره زیاتې کوي. نو د خدای یره دا ده، دا به نه وی چې عیاذا بالله خدای پاک په ما زیاتې کوي او ظلم کوي. نه، ډېر لوی ذات دی، ما سره هر وخت ښېګړې کړې دي او هر وخت ما سره احسانات کړي دي، زما بچو سره، ما سره. نو هسې نه د الله خفه نشي، چې خفه شي نو سزا به راکوي. دقه یره چې داسې یره په زړه کې راشي چې د الله ما خفه کړي نه، ما به ګناه کړي، زما الله به ما نه خفه وي، د الله ما نه ناراضه نه. الله د ناراضه کولو د خفګان لایق او قابل نه دی. هسې نه د الله ما غوسه کړي نه، نو چې مې غوسه کړي نو بیا به رانه تپوس کې رانیسي به مې. دقه سترګه چې وجاړي په دقه سوچ او په دغه فکر، حضور پاک فرمایي وی ده ته به د جهنم اور ټچنګ هغه مس به مو نه کي، ورو به م نه رسېږي. او یو هغه سترګه ده چې هغه د الله په لار کې څوکۍ کوي. مسلمانان دي د کافرانو سره په جهاد لګیا دي او دې څوکۍ کوي د مسلمان د مال، د مسلمان د عزت، یا د دې خبرې څوکۍ کوي چې دشمن حمله ونه کړي. دا دوه سترګې به د جهنم اور دې ته نقصان نه رسوي. زه دا لومبۍ خبره نن کوم چې د خدای نه سړی نه یریږي نو یریږي به د چا نه، او چې الله نه سړی ونه جاړي چا نه به جاړي. او قسم دی چې په جړه الله خوشحالېږي. څومره چې دی وجړل نو الله دې خوشحاله کړي. او چې کله مور د چا نه خفه شي، اکثر ما ته بعضې خلک وایي زما نه پلار خفه دی، ما سره په جرګه لاړ شه. زه یم غلطي مه کوه، پلار د جرګې مه بوځه، پام کوه. ډېر خفه دی که نه ورنږدې کېږم کنځي مې، چې ورنږدې کېږم راشړي مې. مې ته دا وکړه که جړه نه درځي په زور ځان جړغونې کا او ورشه لغوندې او دې پلار ته ورترغاړو، زه دې به دې رټي
دی به د کنځي خو چې ورشه او په دې غېږ کې ورته سر کېږده بس بیا تماشه کوه چې کار سمیږي او که نه سمیږي بیا ما له راشي مولوي صاحب ورغلم ومې ژړل راټلم مه راځه اخوا شه ستا داسې ده اوسه دله منه به راځې ماله زه ورغلم نیغ ما یې وهه هېڅ خبره نشته ما له ستا وهل فخر زه پرې خوشحالېږم او دې غېږ کې ور پرېوتم وایي په ما نه یې زما نه یې زیات وژړل او ځان ته یې رانږدې کړم او ښکلی کړم مسله سمه شوه ډېرو ته مې دا چلونه ښولي دي خدای ښه کړی مشر ورور دی رانه خفه دی جرګه را سره لاړ یم جرګې په وروړولۍ کې مه کوه دې کې خبرې زیاتېږي ورشه معافي وغواړه وی نه زیاتې د هغه دی مې که د هغه هم دی بیا هم ورشوی خیر دی ما نه غلطي شوې ده ما معاف کړه په دې خو ته به دې نه ښکارې لږ ورته یو پوټی وجاړه ته تماشه کوه مشر ورور خو د پلار په ځای وي چې ډېر نرمېږي او که نه نرمېږي نو چې بنده په ژړا خوشحالېږي او د دنیا هر څه درته معاف کوي نو رب به نه خوشحالېږي او دا جړاګانې خو زموږ ښکلي مبارک پیغمبر کړي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د شپې به حضور پاک منځ کو په مانځه به ولاړ او ژړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی د سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې جوشیږي او غرار کوي الله د یارې نه حالانکه په پیغمبر مبارک د خدای څه یره وه هغه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر د پښتو خبره مخکې وروسته هر څه ورته خدای بخلي لیکن دا الله عظمت چې الله ستا خو په ما ډېر لوی احسان دی ما له خو د پیغمبري راکړی ما له خو د خدای جنتونه راکړي دي الله رانه خفه نه شي ای پروردګاره پوټې غوندې ناراضه رانه نه شي ګوره او پیغمبر نه چې معمولی ناراضګي راشي ګناه نه کوي پیغمبر خو چې معمولی ناراضګي ته د الله راشي داسې بعضې وخت زموږ د طالبان ورته لغزش او ذلت ورته وایي داسې بعضې وخت کې هغه معمولي غوندې داسې یو حرکت وشي چې هغه الله ته خوښ ني نو بیا داسې چلم ورسره کوي لکه یونس علیه السلام سره چې وکړو د کب ګېډې ته ورسو بیا داسې چلم ورسره کوي لکه آدم علیه السلام چې د اسمان نه دنیا ته راکوز کړي بیا داسې چلم ورسره کوي لکه بعضې پیغمبرانو چې رانیولي دي او بیا خدای پاک ته توبې ویستې دي او رب العالمین معافی ورته کړي نو حضور پاک به داسې ژړل چې عایشه بیبي فرمایي وایي داسې به یې ژړل چې لجوفه عزیز کعزیز المرجل لکه چې سینه غرار او سینه جوشیږي داسې به پیغمبر ژړل نو چې ښکلی مبارک پیغمبر ژړیږي الله ته او چې کله یې ژړلي دي نو الله فرشته رالیږلې ده چې ورشه جبریل یې رالیږلې دی بله فرشته چې تپوس ترې وکړه څه مقصد دی الله ته هر څه معلوم دی خو دا شی ښکاره کوي مونږ له ژړا نه راځي مونږ ژاړو نه خدای ته چې نه ژاړې خدای ته خدا ته کبر کې لکه پلار د نه خفه دی ورته ورشي او ته ورته نیغ داسې د بدماشۍ په سټایل او په انداز ولاړې دا خو تکبر دی په دې خو پلار نور هم خفه کېږي چې ته ځان عاجزه کې سر ښکته کې لغوندې او ځان ټیټ کې او معافي وغواړې نو پلار خوشحاله شي دقسې رب العالمین دی پلار زر نه خوشحالېږي په خدای چې الله زر خوشحالېږي پلار معافي نه کوي په خدای چې پلار الله پاک فوراً معافي کوي زر دې معاف کوي د سلطان صلاح الدین ایوبي چې د خو ډېر زیات جهادونه کړي بیت المقدس یې فتح کړی د چې مصر ته تللو په مصر کې یو علاقه ده اسکندریه ورته وایي هلته د دریاب په غاړه د سلطان صلاح الدین ایوبي قلعه ده هلته او په ګټو باندې پکې لیکل شوي دي په ګټو وایي ګوره دلته مصر ته هم دې را رسېدلی دی او دا علاقه هم د فتح کړې لویه قلعه را سلطان صلاح الدین ایوبي دغه علاقې ته هم رسېدلی دی بیت المقدس یې فتح کړ او چا سره یې جګړې وې چا سره انګریزانو سره انګریزان خو چې اوس په کوم طاقت کې دي صلیبي جنګونه و هغوی به صلیب اوچت کړی و دا د هغوی نشان دی او دوی به د اسلام بیرغ او جنډه اوچته کړې وه نو سی به یو ځای کې جهاد و ښه مضبوطه او انګریزان ته ګیر چاپېره راتو شو
او اطلاع ورته راورسېده چې انګریزانو له بحري کشتۍ را روانې دي، کومک را روان دی د وسلې. نو هغه زمانه کې یو بزرګ هغه له ورغې چا ورته ویل ورشه دا پلانکي بزرګ دی او ډېر نیک سړی دی او دی چې د الله نه سوال کوي نو خدای پاک یې دعا قبلوي. نو دی سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر زیات خدای ته وژړل چې یا خدایه که دې جنګ کې موږ شکست وموند خو بیت المقدس څه کې چې د شام او د فلسطین دا ټوله ځمکه د مسلمان د لاسه وځي. الله دا خو مقدسه ځمکه ده، دا خو مبارکه ځمکه ده، ارض الانبیا د پیغمبرانو ځمکه ده، ربه دا خو زمونږ د لاسه وځي. او چې دا کم کومک مې واورېدل چې انګریزانو له په سمندر دریاب کې را روان دی، د دې طاقت ما سره نشته پروردګار. ټوله شپې خدای ته وژړل. نو سهار وختي هغه بزرګ له ورغی، هغه ته یې دقسې په دې کونډو لاسونه کېښوده، وی حضرت تاله راغلی یم، د الله د دین دپاره جنګېږم، زما پکې نور څه نشته، او د بیت المقدس فتح ډېره زیاته نږدې ده، ډېره نږدې ده. اسم بزرګ و نیک سړی و. خو دا ده چې ومې لیدل چې او باوثوق راته پته ولګېده چې د انګریزانو دپاره کومک را روان دی، مدد را روان دی، او کشتۍ بحري بیړۍ را روانې، بحري بیړۍ هغه زمانه طاقت نه لرم، تاله راغلی یم د الله په دربار کې سوال وکړو. هغه بزرګ دا سر ښکته کړه، د هغه زمانې لوی عالم او بیا سر اوچت کړه، وی سلطان صلاح الدین ایوبي ستا اوښکو بیګا د دشمن بیړه په سمندر دریاب کې غرقه کړې ده. مانه دعا مه غواړه، زه به دعا درته کوم، خو چې کومې بیړۍ را روانې و تا بیګا کومه جړه خدای ته کړې ده، هغې اوښکو هغه داسې و چې شلغشي وغشي هغې د دشمن بیړه تباه کړې ده. واقعي چې پته ولګېده د دشمن بیړۍ ټولې سمندر دریاب کې غولی راغلې وه، بیړۍ په دریاب کې غرقې شوې وې. نو الله پاک سلطان صلاح الدین ایوبي له بیت المقدس په لامس ورکړه، جړه وله خدای ورکړه چې خدای پاک ته یې وجړل. هغه بیت المقدس چې زمونږ لومبۍ قبله وه، یعنې د بیت الله نه مخکې صحابه کرامو 14 میاشتې سره د حضور پاک دغه بیت المقدس ته منځونه کړي، او د دنیا پیغمبران د هغې په خوا کې دفن دي، د دنیا پیغمبران او د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د بچي حضرت اسحاق علیه السلام د لاس جوړ بیت المقدس دی، هغې جوړ کړی، او سلیمان علیه السلام بیا جوړ کړی دی بیت المقدس. په شپېتو جربو کې دا جومات دی. لیکن جړه ورکه سلطان صلاح الدین ایوبي وجړل، نو خدای وله ورکه. خو چې کله ناچ ګانا او سندرې او خندا خوندي راله، نو هغه بیت المقدس د مسلمان د لاس نه ووته. دویم جړه ورکه، خندا لرې کړه، زاره او فریاد خدای پاک چې اوشنو بیت المقدس الله مسلمان لا ورکړ. خو چې نعت ګانا او سندرې او تکبرات او د خدای خلاف راغی، نو بیت المقدس څه کې چې ورسره د فلسطین ډېره ځمکه هم د یهودیانو لاس ته لاړه، او نن موږ جاړو په دغې خلکو، نن وی غزه سره ظلم کېږي او پلانکي کې ظلم کېږي، مسلمانان نن جړه کوي خدای ته. خو باس مشران وی تکبر وکړو، مشرانو کبر وکړه، زیاتې وکړه، پلارانو نیکونې ظلمونه وکړل او زیاتې وکړه، شکلونه د انګریزانو په شان کړل، جامه د انګریز په شان دی، شکل د انګریز په شان، او اسلام پورې خنداګانې وکړې، خنداګانې داسې خدای ووهل چې اوس موږ توبې وباسو، جړه ورله کوو، هغې هم جړه کوي، خو لا معاف کېدل نشته. په مستۍ پلار خفه کېږي چې زوی مستي کوي، نو د بنده په مستۍ به الله ولې نه خفه کېږي چې زوی مستی کوي؟ هغه مهربانه مور پې خفه کېږي، خیرې ورته کوي، مهربانه مور. نو رب العالمین به په مستۍ ولې نه خفه کېږي؟ د مارونو مستي به نه کوو، کبر به نه کوو، الله ته به زاري کوو، الله ته به رجوع کوو، الله نه به معافي غواړو. او چې ډېر هم په تکلیف کې چې ډېر په تکلیف کې هېرونو په هسپتال کې چې مریض ناجوړه شي او نه ښه کېږي، ډاکټر څه وایي؟
ډاکټر وی باس اسې بې ځایه پیسې په دې بابا مه لګوه بس دا نه ښه کېږي بس باقي دا اوس خدای نه غواړه ډاکټر هم درته وي باقي د خدای نه غواړه باقي الله ته لاړ شه او الله ته به دعاګانې کوې نور د دې بابا علاج موږ سره نشته نو په دې موږ پوهیږو چې د هر چا نه موږ مایوسه شو نو موږ به منډه د الله ذات له دا موږ ته ښه پته بیا موږ په وخت خدای ته چغه نه چې ښه ستړي شو نو بیا چغې وو ولې موږ الله ته رجوع نه کوو د وخت نه الله ته رجوع کوو خدای ته جاړه وکړه زما وروره په وخت باندې دا تکلیف په در باندې خدای ډو راولي نه دا مصیبت په در باندې خدای ډو راولي نه نو زه په سندرو او په ګانو په موسیقو شم او چې ګیر شم نو بیا چغې جوړې نو بیا دې خدای معاف کوي چې ګیر شي او چغې جوړې کړي بیا دې خدای معاف کوي خو بیا به راسره لږ یو پوټې صبر به ورته کوي داسې زر نه زما ورور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی بعض وقت کې به حضور پاک داسې جړا کوله داسې جړا چې ما به وی چې خدای پاکه د پیغمبر مبارک دا وجود د جړا د وجې ونه شلېږي داسې به رسول الله مبارک جړا کوله او چې کله د امت متعلق سخت او تکلیف راغلی دی نو حضور پاک د کور نه بار تللی دی بقي ته اوس هلته قبرستان دی او مخوا پکې لږ قبرونه او باقي ټول ځنګل هلته به لاړ د شپې په نیمه شپه کې تللی دی هلته خدای ته د دې خپل امت دپاره جلاګانې کړي هغه ته پته وه چې زما په جړا زما رب خوشحالېږي زموږ لوی او لوی اکابر واړه نه لوی لوی اکابر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به دونه جړل دونه قبر ته خصوصا موږ څونه مقبرې ته ځو راځو موږ د مقبرې نه څه عبرت وانه غوښته چې به کله مقبرې ته لاړو قبر ته به ودرېده نو دونه به وجړل چې دا ږیره به د اوښکو نه لمده شوه حالانکه مبشر بالجنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه د جنت زیرې کړی جنت لسو صحابه وی په یو مجلس کې نمونه اخیستلي چې فلانکې په جنت فلانکې به جنت ته ځي فلانکې نو دریم نمبر نوم یې د حضرت عثمان اخیستی یو ځل په احد په غر د پاسه حضور پاک هم ولاړو ورسره حضرت ابوبکر صدیق هم ورسره حضرت عثمان هم ورسره حضرت عمر هم او دې کې دا غر اوجړقې زلزله راغله اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک اوچته کړو دی غر له داسې رو بروله وی اسکن احد غلی شه احد جړقېږي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی وصدیق یو صدیق ولاړ دی وشهیدان دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان خو قسم دی رونو چې قبر ته به ودرېد نو داسې به وجړل چې ږیره به لمده شوه نو چا ورته وی د جنت ذکر کېږي او د دوزخ جړا نه کې او چې قبر ته ودرېږي نو جړا کې او ورته څه وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دی چې قبر د اخرت په منازلو کې لومبی منزل دی لومبی پوړی ده که دا د چا ښه شو وروسته د دې نه ښه دي او که دا د چا خراب شو وروسته د دې نه هم سختې دي مونږ په خپلو اوبو مړي یوسو پلار هم یوړه نیکه هم یوړه مور هم یوړه نور رشته داران هم یوړل او په قبر کې هم کېښودل لیکن مونږ د دې قبر نه څه عبرت وانه غوښتي مونږ په دې مقبره تېرېږو مونږ ته څه عبرت وانه غوښتل او حضور پاک فرمایي وی لاړ شئ قبرونو ته د مړو ملاقاتو کې ولې وی دا سړي ته اخرت را یادوي مونږ ته خو قسم دی که اخرت را یاد مونږ خو د قبر نه هېڅ عبرت وانه غوښت مونږ له خو جړه قبر ته رانله زمونږ لونه خو سخت دي دومره سخت دي زمونږ لونه او سخت زړه متعلق قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین وی کم زړه چې سخت دي او د خدای د یرې نه په ده کې جړه نه راځي الله ویلون یو معنا دا ده چې دته د خدای د طرف نه به هلاکت ملاویږي هلاک شو
او یو علماء لیکلي د پیغمبر مبارک حدیث دی چې ویل په دوزخ کې یو کنده ده روزانه، حالانکه هلته ورځ او شپه نشته، دا د دنیا د ورځې حساب دی، روزانه دوزخ د هغې کندې نه په خپله 70,000 اویا زره کرته امان غواړي، دوزخ ته امان غواړي. ویل للقاسیة قلوبهم، هغه خلک چې ورونه سخت وي او زړه کې یره نه من ذکر الله، د الله طرف ته او د الله یاد ته زړه نه مایل کېږي، ډېر سخت دی، هېڅ پروا نه ساتي، کبرجن دی، متکبره دی، نه خدای یادوي نه د خدای قرآن لري. نو الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا په ګمراهۍ کې پراته دي. د ګمراهۍ بیا مختلف شکلونه دي، یو شکل یې د کفر دی، یو شکل یې د فسق او د فجور دی، دا په ګمراهۍ کې پراته دي. ورونو چې درنه کېږي نو خدای ته جاړئ، لږ غوندې مانځله راځئ جومات کې یو ګوټ ته کښېنئ، تسبیح راولئ او ذکر کوئ لا اله الا الله. د الله د قیامت ورځ قبر دا ځان ته را مخکې کړئ، په خپله جړه درځئ، د شپې پاسئ او 2 رکعاته تهجد کوئ، الله ته ودرېږئ. مونږ خو محتاج یو الله ته، د دنیا په دې مال او متاع مه کوئ، بروسه دا درنه پاتې دي، ډېر لاړل او مونږ هم ترې روان یو. او لږ پاسئ الله ته، لږ دقه د اخر شپې په پاسېدو او د اخر شپې الله ته په ودرېدو په جړه، زما قسم په خدای چې الله خوشحالېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شخصیت، څومره لوی، دې مبشر بالجنت دی، او یو ځل نه حضور پاک بار بار دله د جنت زیری ورکړی دی، بار بار، خو چې دا د آخرت به ورته رامخکې شو او قبر به رامخکې شو او د الله تعالی دا پکړ دکړ چې کوي دا به ورته رامخکې شو، نو بیا به حالت بدل و، بیا به یې څنګه جړل. صحابه وی د سار مونځ به کو او عموما به په مانځه کې سورت یوسف تلاوت کو، وی اخیری صفونه خلری صفونو کې आवाज غټو درونو، په اخیری صفونو کې به مونږ د حضرت عمر سلګې اورېدې. حضرت حذیفه ابن الیمان هغه صحابي چې هغه سره د حضور پاک رازونه، رازدار د پیغمبر صاحب السر. نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بادشاه شو، امیر المؤمنین، نو یو ځل یې راوغوښته، وی حذیفه دلته کښېنه، وی تا سره خو د حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې پرتې دي که نه؟ وی او امیر المؤمنین دې اړه کې مې پرتې دي، خو هغه ما سره د حضور پاک راز دی، زه ویلی نشم. او چې څه راته ویلي دي، اوس چې ګورم کومه خبره مخې له راځي نو ما ته را یادېږي چې دا خو حضور پاک ویلې وه، چې کومه خبره مخې له راځي نو ما ته را یادېږي چې دا خو له دواړو جهانو مبارک پیغمبر ویلي ده. ورته وی حذیفه منافقین یې درته ښودي؟ وی او امیر المؤمنین، دې زړه څه کې مې د منافقینو لیست پروت دی، راته یې ویلي دي فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، دې راته ټول ښودي. خو ګوره امیر المؤمنین که ته رانه تپوس کې نو درته ښولی نشم ویلی، ما ته ټول پیغمبر مبارک ښودي. هغه یریده که یو خو ما ته پیغمبر ویلي چې دا به چاته نه ښیې، دویم دا که درته وښیم دی خو سرتې لري، شروع پې ونه کړي. او پیغمبر مبارک په منافقین نه وجل، وی امیر المؤمنین لږ کې مې پراته دي خو درته یې ویلی نشم. حضرت عمر وجړل، سلګې وویل، سلګې امیر المؤمنین دی. ورته وی حذیفه ما ته مه ښایه، یو نظر پې واچوه چې د عمر نوم په دې کې شته او که نشته، نظر واچوه. څومره لوی شخصیت، خو د الله یره به راله نو بیا به په دې نه پوهېده، رپېده به بیا. الله خوشحالېږي بس چې څومره د الله نه ته په زړه کې یره وکړې، یره په خدای چې الله خوشحالېږي. موږ د خدای قرآن اورو، موږ پې تنګېږو. سار مانځه کې که ملا صاحب تلاوت لږ زیات کړي، رښتیا وایه تنګېږو که نه؟ استاد جي دا دونه اوږد تلاوت
دې کې خو بوډاګان هم دي پلان بوډا غږ نه کوي خو دې بوډا به نه کوي مونږ په روژه کې په ختم تنګېږو چې څوک پکې اواز وکړي هلکه ختم به که خیر څنګه چل دی کله شروع کوو یو به م پاسي یاره څوک نه ودرېږي خلک ودرېږي خو دا دکې چل دی بل به م پاسي یاره بس څوک نه ودرېږي مناسب بیا ادبي کېږي د قرآن شریف الله اکبر 15 ګنټې دغلته ولاړې ستړې خو نه شوې په لاره روانې ملګري د سره ودرېد او ګپ شپ شروع شو یو ګنټه ولاړې په ګپ شپ نه ستړې کېږي نه دې خوله ستړې کېږي او نه دې کونډۍ خوږېږي او د چا واده له چې لاړ شي او هلته د روجو په انتظار ناست دی نو یو ګنټه په انتظار په واده کې ناست دی نه دې کونډۍ خوږ شوې او نه ته ستړې شوې یارانو سره په ګپ شپ خو دې نه کونډۍ ستړې شو نه دې ملا ستړې شو او په تلاوت ستړې کېږي او بیا هم چې تلاوت ختم کېږي صاحبه څوک نه ودرېږي اکثر د کورونو کې کوي پې تنګېږو مونږه الله اکبر لیکن وفد د نجران راغی د عیسایانو وفد حضور پاک لراله له عیسایان دي عیسایان مسلمانان هم نه دي او چې څنګه د دواړو جهانو مبارک سردار راتلل او کېناستل نو حضور پاک ورته د قرآن شریف یو څو ایتونه وویل کافر دی ګورې کافران دي عیسایان مسلمانان نه دي او چې څنګه یې ورته د قرآن شریف ایتونه شروع کړل د هغې د سترګو نه زارو قطار اوښکې روانې شي او فورا وی بس 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 نور مو وایه نور مونږ تپوس نه کوو نور هر څه مونږ ته معلوم دي مونږ ته ایمان ښایه مونږ ته اسلام ښایه حقه د پیغمبر د قرآن په اورېدو د زړه نه درد روچت شو د سترګو کې د اوښکو په شکل وبید او خدای پاک ایمان ورنصیب کړو او قرآن شریف کې الله فرمایي اذا سمعوا ما انزل على الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق چې قرآن یې واورېد د حضور پاک نه بس پې پېژنې چې دا حق کتاب ویې پېژنې پاسات یې وپېژنې او سترګو نه اوښکې روانې شوې یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین بس الله مونږ ایمان راوړو مونږ څونه قرآن اورو څه پېژنې مونږ نن په موبایل نه ستړي کېږو ټوله ورځ که کور دی نو موبایل که دوکان کې ناست یو موبایل که په ګاډي کې ځو راځو موبایل که مقبره کې ناست یو موبایل که په موټر سایکل روان یو موبایل بچي زموږ نه پاتې د بچو تربیت هم نشته یقین په خدای که جومات کې راستې مې یو زنانه راته ټلیفون کړی و د یم څه کال یو نیم پوشابه کېږي ته مولوي صاحب څه وظیفه راته وښایه مې ولې وی خاوند مې بس د موبایل نه سر نه اوچتی چې ډیوټۍ نه څنګه راشي بس موبایل راولي نه مونځ شته مانځل هم دغه موبایل نه د بچو تپوس شته بچي ما نه نه یریږي دی ورته غږ نه کوي او که زه ورته یم چې یې سړیه لږ دا شی په کار چپ ما د کاره مو بس څه کار دی موبایل کې لګیا دا بچی دی روان شو برباد شو ډوډۍ پکار ده اوړه پکار دي چینی پکار دي وایي چپ کني بس پرېږدم دی زما دی ټول هر څه خراب کړل دغه موبایل کې لګیا دي ګیمونه کوي که څه کوي هر څه بل په یو موبایل مونږ لګیا اسم ته والله کړه د موبایل نه جوړه کړه د سترګو بیماري م ځان نه جوړه کړه ټول په سترګو په ګناه کې لګیا یو او سترګې ورسره خرابېږي هم صحت هم خرابېږي پیسو نه پې خلاص شو د بچو غم نشته د ښځې غم نشته د خدای د قرآن د تلاوت غم نشته بس موبایل دی موبایل دی موبایل دی څه په غم دا دنیا اړېدلې ده په دې موبایل نن زموږ مولیان د خدای په قهر اخته دي زموږ مولیان یو به م ځان ته په بیټک کې ناست دی ډبل میک لګولی دی خلکو ته دا شوقی چې ما ته 15,000 خلک ناست دی هم لګیا دی پې غول خوري غول بعضې مولیان پې غول خوري خفه کېږي یم کنځلې کوي بعضې مولیان د حدیثو نه انکار په خدای قسم پې روان دی د پیغمبر د حدیثو نه پې انکار روان دی او خلک روره دا چې کم ګمراهان خلک دي ګمراهان دا د خدای د ذات نه منکر خلک دی پټ دي هغوی غږ نه کوي ځان ته خو کافر نه وایي نه ځان ته مو هغه دقه شیخ وښی
ګوره که نه سم خو که ووایي چې لکه مونځ پکې د سر اړوشته دی نه وګوره که نر ملا دی او مونږ یې پېک اوسه پورې خو مولیانو دا شی مانه مونږ نه پټ کړی ملا څه کار دی چې دی نه پټوي دوزخ ته دی یو زر ځله ده ملا در باندې څه ملا خو راته حق ښایي قرآن درته ښایي د پیغمبر حدیث درته ښایي څوک وایي ما ته په قرآن کې دا وښایه که نه په قرآن کې وښایه هلکه قرآن یوازې دی که پیغمبر هم شته قرآن کې خدا دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول زما هم تابعداري کو د پیغمبر هم وکړه بس چې پیغمبر څه وایي په قرآن کې راغلی که نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بخاري کې بل حدیث تیر شو هغه اعلان وکړه چې ما هغه دا اعلان وکړه څه وایي چې په دې انسان چې دا خالونه لګوي پخوا به خلکو د زنانو دلته خالونه لګول خالونه یا غاښونه نري کوي د حسن دپاره غاښونه او یا په سر کې د زنانه ویښته لګوي د زنانه ویښته که دا کاریګره ده او که دا څوک یې کوي په دې د خدای لعنت دی د خدای په قرآن کې پې لعنت دی نو یو ښځه وله راغله ورته وایي تاسو وایي چې په خدای په قرآن کې په دې لعنت دی وایي ما خو ټول قرآن لټ په لټ که ما پکې دا ټکي ونه موندل وایي ښه وایي تا قرآن کې دا ایت لوستی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د خدای تابعداري وکړه د خدای د پیغمبر وکړه وایي یو دا خو پکې شته نو خو چې پیغمبر ووایي نو د خدای د قرآن نه ثابته شو که د پیغمبر خبره د خدای قرآن کې شته که نه ولکم فی رسول الله اسوة حسنة پیغمبر ستا دپاره نمونه ده که نه قرآن خو متن د پیغمبر یې شرحه کړې ده قرآن خو یقیم الصلاة والصلاة معنا خو زه په خپل عقل نشم پیژندلی د صلات معنا ما ته چا کړې ده د دواړو جهانو سردار کړې ده ای ظالمه د اردو دوه درې کتابه دې وکتل نو به د ځان نه دې لوی قلقلا خان جوړ کړی مولیان موږ نه دین پټ کړی الله مولا څه کار چې دین نه پټوي مولا درته دین ښکاره که وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم او هو دا وګوره دا آیت په معنا پوهېږي دا خلک او که نه پوهېږي الله وی قرآن مې نازل که د قرآن په معنا به تا پیغمبر پوهیږي د قرآن په معنا به دې څوک پوهیږي پیغمبر نو چې پیغمبر پوه کړي دا د قرآن خبره شو که نه په خدای قسم مې راته وخوړ دا د دلته ناست یم د دواړو جهانو سردار 1400 کاله مخکې فرمایلی وایي داسې سړی دې ونه مونم دا دې پیدا نه شي چې په خپل کټ کې به ناست وي ډډه به یې والي او وایي ما قرآن کې چې څه راغلي دا منم او د قرآن نه ما سوا د پیغمبر خبرې نه منم پیدا به دا یو لوی سازش روان دی د دین خلاف او زه حیران دی نوجوان طبقې ته مې نوجوانانو خدای او رسول ومنئ دوه دي یو الله یو رسول دا ومنئ دوه څیزونه جدا نه دي چې الله منم رسول نه منم الله منم رسول نه منم کافر شوی د الله خبره منم د رسول نه منم په خدای قسم چې د ایمان نه ووتی د الله منم د رسول نه منم خدای قرآن کې درته وایي منئ به اطیعوا الرسول خود یو ځل نه بار بار درته وایي منئ به ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه ان فانتهوا چې پیغمبر درته وایي هغې باندې عمل وکړه چې وایي مه کوه ځان ته ساته قرآن الله نن په موبایل به لګیا دي په دې سوشل میډیا د موبایل پورې درته وایم خلک تباه و برباد یې کړل لګیا دي خلک څوک د دې مولا ومنم که د هغه ومنم ډاکټر چې درته یو نسخه ولیکي او بل له لاړ شي بله نسخه ولیکي هلته یې دا ویلي دي چې د دې ډاکټر ومنم که د ده ومنم هلته دا ته بهانه جوړی یو وکیل یو له لګیا دی جج سره باس کوي بل وکیل بل سره لګیا دی جج سره باس کوي هلته خو په وکیل اعتراض نه وکړي چې دا وکیل حق دی او که دا وکیل حق دی چې کوم د تقابل ښکاري هغه وکیل له منډه وی چې کوم ډاکټر د تقابل ښکاري هغه ډاکټر له منډه وی او په دین کې قابل او ناقابله ته نه ګوري په دین کې چې ګرم خریلی د هلته ناست دی بړوا چې ګرم پرې خیری دی هلته ناست دی او د پیغمبر په جامه باندې الزامونه لګوي یو پکې دا خبر که ملا ازم نه منم هلکه ملا ازم څه شی دی مولا ازم دی چې د خدای قرآن درته ښیي او د پیغمبر حدیث درته ښیي ستا پلار به یې مني چې نه مني د ایمان نه خلاص او که مولا ازم دی چې ځان راته خبرې کوي مه منه مولا ځانه خبرې خو نه کوي زه خو د ټول عمر چې لګیا یم اوسه پورې ما تاسو چې دا مثال به مې درکړي ستاسو راپوی دپاره
دا موبایل خلک غرق او تباه کړل، ایمان نه خلک خلاص کړل، دین نه خلک خلاص کړل، حیا نه خلک خلاص کړل، خو نه پوهېږي دا خلک. خدای ته وګوره کړه دین خلاف، د شریعت خلاف، د سنتو خلاف، د پیغمبر د حدیثو خلاف کم شی م دله مخې له راځي فورا ډیلیټ کوئ، بسونه پرې مه کوئ. دا لویه فتنه ده. د دې مشر سرغونه مرزا غلام احمد پرویز و، پرویزیان به یې ورته وي. هغه به وي د پیغمبر حدیث نه منم، بس یو قرآن منم. دا خو نشي وی چې قرآن نه منم، دی خو د زړه نه بل شان دی. داسې نشي وي پیغمبر نه منم، پیغمبر حدیث نه منم. هلکه پیغمبر حدیث نه منې ته د قرآن باندې خو تا پیغمبر پوهې. دا رسول الله مبارک چې 30 کاله خواري کړې ده، خو څه دپاره یې کړې ده؟ ته به د هغه نه منې، د هغه خبره به نه منې. دا فتنه ده، دا زمونږ دا موبایل ده. موبایل ګوره جړه به نه درځي. موبایل مه ګوره، والله ته رجوع کا، خدای ته وجاړه، کبر لرې که د سر نه. دا چې څومره مونږ کې کبر دی، کبر دا د سر نه لرې که، ځان کې عجزي پیدا که. په خدای قسم روان یو د دنیا نه یار، کله به ځو؟ پاتې ره دنیا، مال کارخانه ټول پاتې دي. څه شو هغه وزیران او غټ غټ بادشاهان، کارخانې یې څه شوې، ځمکې یې څه شوې، لاړل ته نن هېڅ هم نشته. باباجي زمونږ خبره کوله، وی تللی وم سوات ته حاجي صاحب رحمت الله علیه سره. والي سوات به نیک سړی و، اخره کې علم هم کړی و، نیک سړی. وی والي سوات چې څونه عالمان به رالل، ځان له قبر جوړ کړی و، قبر د ماربلو قبر. پخوا به ورته خلکو سنگ مرمر وي، د ماربلو قبر یې ځان له جوړ کړی و، خشته اعلی ځای. چې کوم عالم به راغی ورته وی مولوي صاحب راشه زما دې قبر کې مال یو 2 آیاته تلاوت وکړه. بله بادشاه بله به یې تلاوت وکړه د برکت دپاره. دا زما قبر دی، لږ هلکه بویه ځه چې لږه دعا وکړي. وی ده وجي صاحب لاړو رحمه الله، د والي صاحب میلمانه شو. وی مونږ ته یې وی چې مونږ ما ځان له قبر جوړ کړی دی، او راشه زما دې قبر کې ما ته لږه دعا م وکړئ چې خدای راله بخته ورکړي، او دې قبر کې ما له لږ تلاوت هم وکړي. وی چې لاړو ماربلو قبر یې جوړ کړی، هغې به ته سنگ مرمر وي، ښه اعلی مزېدار. وی حاجي صاحب ورته وایي چې والي صاحب قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر له جوړ کړه. قبر مه جوړوه ځان، که جوړ ته قبر له جوړ نه، نو دا قبر به دا د ماربلو قبر به د لړمانانو او د چینجو او د مارانو جاله وي. او که ته قبر له جوړې، نو که په خټو کې هم ته پروت نو ابه روضة من ریاض الجنه، د پیغمبر وینا د جنت د باغچو باغچه وي. لاړل د دنیا غټ غټ خلک لاړل. دا د مردان دا غټ غټ پخواني نوابان تپوس وکړئ، غټ نیم مردان د هغوی وو. ما اورېدلي وو یو کس پکې و، د دې نواب صاحب چې تسنوسي و که زوی و، هغه کاټلنګ بابودو طرف ته تللی و، ښکار له هغه زمانه کې خو دا کلي وطنونه نو ټولې میرې شورګرې وې. و یو علاقه کې ښکار کو، او هغه علاقه یې خوښه شوه. هلته ارټو بم خشته وې، او علاقه هم مزېداره وه. هلته ښکار وکړو، بیا هغه ښکار هلته پخو، او ښه مزېداره جنګی و، د سور هلته کېناسته. زمیندار بابا ته یې بابا دلته راشه، ملګرو ته ویې لکه دا باغ اخلو، دا خو زمونږ د سیل چې د علاقه کې کوو، خو د دې نه ښه ځای بل کم دی، دا په بیه دی، دا به زمونږ دپاره یو د راحت او د چکر ځای به شي. بابا یې راوغوښته، وی بابا دا پټۍ د چا دی؟ مونږ ته یې وښایه چې مونږ ته دا والي په بیه. هغه ورته باباجي دا د هغه چا دی چې خرڅول نه کوي. څنګه نه کوي؟ زه پیسې ورکوم. وی هغه ستا نه زیات مالدار دی، هغې په پیسو څه کوي؟ هغې نور علي. هغه غوسه شو هغه هلک، وی ته یې ما ته وښایه خولې نه چې څو باسي، دا علاقه مې خوښه ده، دا بخت دې اخله. نو چې بابا ورته نوم واخېستو، نو د ده پلار و، د پلار خپله ځمکه ورته نه وه معلومه چې دا زما ځمکه ده. شو د مشر نواب تپوس وکړئ چې مړ شو، نو وصیت یې څه وکړو د عبرت دپاره. وی چې زه کله مړ شم او ما د جنازې په کټ واچوې، نو زما لاس به د کفن نه وباسئ، دا ښې به مې دې خوا وباسئ، ګس په مې خوا وباسئ، او په دې ټول مردان دا اوتي او دا علاقه باندې به زما جنازه ګرځوئ، او اواز به ورکوئ چې وګورئ نواب صاحب ته د دې مردان مالک او دقه دې روان دي لاسونو کې، وګورئ څه ورسره شته، هر څه پاتې.
دا ځمکې د چا وې دا زموږ د پلارانو نیکونه وې څه یې وړل دا کارخانې د چا وې دا ستا دا زاړه وزیر اعظمان چې نن قبر کې پراته دي دا صدران چې نن قبر کې پراته دي دا غټ غټ ممبران چې نن قبر کې پراته دي دا غټ غټ ججان چې نن په قبر کې پراته دي دا لوی لوی ملکان چې نن په قبر کې پراته دي څه یې وړل قسم نه نو په سر پرې کړي سر باغ نه ویلې کېږي چرنه سر پرې که باغ نه ویلې کېږي چې سر در پوری باغ به ویلې کېږي اوس په قبر کې که خی کړي ټیک ته کینې کړي هلته به ټول عمر چغې وی جاړي نو په دنیا کې 15 منټه ولې نه جاړئ اوس وجاړه اوس وجاړه بس دا اوسنۍ جړه د قبر د جړه نه ډېره زیاته بهتره ده اوس وجاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا ټکی وره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته په ترمذی کې دی لا یلج النار رجل بكى من خشیة الله دا حدیث وره لا یلج النار رجل بكى من خشیة الله کم انسان چې د الله د یری نه اوجاړي دی به ورته نزي پیغمبر حتی یعود اللبن فی الزرع که چرته پی غولانس ته واپس شو نو دی به ورته لاړ شي نو پی چې د غولانس نه یو ځل لودي بیا غولانس ته واپس کېږي نه دې ته طالبان تعلیق بالمحال نو داسې کېدي چې پی غولانس ته واپس شو نو ټیک شوه خو پی غولانس ته نه واپس کېږي څنګه چې پی غولانس ته نه واپس کېږي دقسې به دې جهنم ته نه داخلېږي څونه احسانه کړې ده ځانم یادوم او تاسو مرونو یادوم جړه نشته پړه کې څنګه به جټو موبایل به ګورم او که جاړم زه به کبر کوم متکبر سړي له جړه ورځي وي د ماړه سخت دی څنګه سخت راله قرآن شریف راواله کار یې د تنور مسان کړی دی وایي که جړه نه درځي فتباکو ځان د قسط په جړغونې کا شکل د جړغونې جوړ که په دې م الله خوشحالي نو شکل هم د جړغونې نه جوړی کبر ولې نه کوم مټې ولې نه وه بل مسلمان کنزم ولې نه د مسلمان بېزتي ولې نه کوم په دا موبایل کې را سره د خدای قرآن پروت دی په دې موبایل کې نن سبا ډاونلوډ کېږي قرآن شریف د هغې نه تلاوت ته وکړه نیکبخته لږ کوه یو صفحه کوه یو 2 صفحې کوه دغه کوه په خدای کلاشنکوف دې پاتې قسم مې راته وکړ په خدای چې دا کم در پسې لښکر مخکې وروستو روان دی پاتې دی په خدای چې دا کارخانې څه پاتې یوازې یک تنها به روان مثال مې درته درکړه څه شو هغه نوابان کم طرف ته لاړل هغه غټ غټ سرمایهدار چې هغه په لاره به تلل او خلکو ویل لکه ډډې ته شی پلان کې را روان دي چرته لاړل ختم اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا چې کله د خدای آیاتونه ولوستلی شي نو په ځمکه پریوځي او جاړي بیا خدای ته مونږ کې خدا صفت اړو راغی نه ما کې راغی نه په تاسو کې راغی د مارونو یو خبره وونه حضرت عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه چې ورته وایي ډېر لوی سړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو ټول عمر خدمت کړی او په دې ټولو کتابونو کې چې دا امام بخاري او ترمذي د ټولو په استادانو کې راغلي ډېر پیسه ډېر بزرګ او چې د طریقت کم سلاسل دي سلسلې دي قادریه شریفه نقشبندیه او سهروردیه او دا ډېر استادانو کې نوم راغلی او د حدیثو درس به یې کو تر اخره چې د اخره کې ناجوړه شو که بیمار شو طبیبان ورته وی بس درس بند کا وی درس به د عبدالله ابن مبارک په هغه ورځ بندېږي چې کومه ورځ یې زنکدني په زنکدن کې به هم درس کوي بندېدل نشته زموږ باباجي هم دغسې و ډاکټران وی مرۍ خرابه ده په ده درس بند کې هغه به درس نه بنده والد صاحب مې د خدای بخیر خو لږ غوسه ناک و هغه به د طالبان شړل چې طالبان به کله دورې داخلي له رالل نو بس هغه به ورته هغه ناجوړه دی هو یقینا پې مه وایې پې مریض زخم کېږي نور هم زیاتېږي د خلکو ته پته
هغه به د شوال کې چې د وړې دورې داخلي به شروع چې طالبان به رالي سږ کال دوره نشته ابه ورته دې ته ډیوټۍ ته ناست و په پلار نه خفه کېږي ما ته یې ورځ وژړل ما ته یې ویره بیمار شوم بوډا شومه طالبانو ته هم پته ولګېده ما له څوک سبق له جوړ نه راځي ما د زړه کې ولې نه راځي خو زوی دې دنه پناه کوي نو څه وکړم ډاکټر وایي چې مه وایه هغه وی ارمان نو بس د ارمان مې دا دی چې درس کوم و ما نه څه وکړي نو عبدالله ابن مبارک ته طبیبان وی درس ته بند که ناجوړی وی چې په کوم ورځ مې زنکدني زنکدن نو د عبدالله ابن مبارک یو صحابه د زنکدن نه بار روځي او د پیغمبر حدیث په ورسره هم بار روځي دغه عبدالله ابن مبارک ناجوړه دی شاګردان ترې راته ودي شاګردان وی صاحب بس کې وایي حدیث شب وی موچت کې په ځمکه مې کښېنه نو اوچت یې کړه د سړی چې تنګي بیماري نو خلک وایي داسې مې واړوه داسې مې واړوه نو چې اوچت یې کړه نو صاحبه په ځمکه باندې کښېنه نو په ځمکه یې ورته بستره اچوله کټ نه یې اوچت کړه وایي دا بستره لرې کړې منه وی صاحب جامې دې د خورو کېږي که نه وی لږ ساعت پس روانم دې خورلی او لګیا دی او د رسول الله مبارک د حدیثو درس شروع او ناګانه په دې حدیثو کې چغې کړې ای الله عبدالله ابن مبارک تش تور لاس در روان دی الله سبق یې وسره زنکدن شروع شو تش تور در تش تور تا خو بلا حدیث خلقو ته وخوره تا خو بلا دین خلقو ته وخوره لیکن دا الله غیر غالب ده ای پروردگارا تش تور در روان دی سبق یې وسره پروردگارا عبدالله ابن مبارک سره او په دقه کې ته صوت او لاړ وفات شو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی اوسه څونه ختمونه به کول د قرآن شریف څومره درسونه کول چې ته واقعیت به راته ذکر کړم دومره درسونه یې کړي دي او ښه مالدارو د کپړې تجارت یې کو چا ډوډۍ ته نو ناست په مضاربت به خلکو له کپړه ورکوله چې دا خرڅوه نیمې به غله ورکولې نیمې برده وي 14 درسونه زه به ورته مدرسه ویم دی په کوفه کې چلیدل او د دې 14 مدرسو داسې مدرسې نه وي لکه زمونږ درسونه او اجتهادي سنټر یې خلکو مسلې رسېدې د حدیث او د قرآن نه د دې 14 مدرسو ټوله خرچه امام ابو حنیفه برداشت کوله نو خدای ته به ژړل او ښځې څه وایي وی ما ته هغه منظر یاد دی چې کله به یې تهجد وکړل او قبلې ته به یې مخ تهجد نو وی اوږده ږیرې وه به یې داسې راوچته کړه او ځان ته به یې را مخکې کړه او په سلګو سلګو به یې چغې ولې ژړل او څه به دا ټکې به وي یا الله ابو حنیفه نعمان خالی راستا له در روان دی الله سبق یې وسره دغه کابر جاړي موږ نه جاړو الله خالی لاس در روان دی پروردګاره ابو حنیفه الله دغه سپینو ډکو لحاظ بکې د دې سپینو ډکو او حضور پاک فرمایي چې کوم انسان سپینو ډکو سره الله له ورغې سپینو ډکو سره الله وایي ما لره د دې سپینو ډکو نه حیا راځي چې دله سزا ورکړم یو ډېر لوی بزرګ دی د امام ترمذي په شاګرد په استادانو کې دی ډېر لوی بزرګ دی درته یې ویم هغه څه نومې دی دا یحیی ابن اقسم یحیی ابن اقسم هغه چې کله وفات شو دا ور چا په خوب کې ولید یحیی ابن اقسم دا خوب څه شرعي دلیل نه خو دې سره پیغمبر مبارک مبشر ورته ویلی چا په خوب کې یو شاګرد یحیی ابن اقسم الله د سره څه وکړل واوره وایي چې الله ته ور مخامخ شوم وی الله ما ته وی یحیی څه دی راوړی ما چې یو حدیث مې راوړی ما د خپل استاد معمر نه اورېدلی معمر د خپل استاد زهري نه اورېدلی دي زهري نه هغه د خپل استاد عروه نه اورېدلی هغه د خپل استاد عایشې نه اورېدلی عایشې د حضور پاک نه اورېدلی
چې رسول الله مبارک فرمایي چې سپینو ډکو سره ما له څوک راغی نو ما له حیا راځي چې زه دله سزا ورکوم نو الله دغه سپین ډکې مې راوړي وی الله فرمایل چې حضور پاک ټیک ویلی رسول الله ټیک ویلی د هغې شاګرد عایشې م ټیک ویلی د عایشې شاګرد عروه م ټیک ویلی د عروه شاګرد زهري م ټیک ویلی دی د زهري شاګرد معمر م ټیک ویلی دی ځه جنت ته ما د سپینو ډکو نه حیا راځي ما وبخلي لیکن چې ښه سپینه ګیرې چې نو بیا م پې چاړې ږدي او خرایږي کوم څیز چې تا له د فایدې دی نو کمبخت تا ولې خورې بس دی که نه اوس بوډۍ د شپېتو یو نوړېدلې ګیره د سپینه ده څه ضرورت دی چې اوس یې خورې کوم څیز چې تا له فایده درکړي خورې دا شیطاني اثرات دي په موږ کې نو حضرت امام ابو حنیفه سوی جړل به الله ابو حنیفه خالی لاس در روان دی پروردګار دقه سپینه ګیره ده الله نورې سم نشي هر روز زما د خبرې خلاصه څه ده بله جمعه هم پکې لږې خبرې درته وکړم انشاءالله العظیم د دې خبرې خلاصه ده چې موږ الله ته ډېر محتاج د خدای نه قسم دی که زموږ یو کار سمېږي الله نه بغیر نه سمېږي موږ په ځن کا دھن کې به څه کوو چې ساره رخېږي څه به کوو هلته بچي پاتې ښځه پاتې ده بیا موږ وایو بابا بچې او بس ما بخا کور پاتې هر څه پاتې پیسې بینک کې پاتې شو څه بکس کې پاتې شي دا په څه مصیبت دی ګټلې بچي به پرې نخرې کوي ختم دن کا دن کې ورته محتاج یو په قبر کې ورته محتاج یو بل څوک نشته قیامت میدان کې به څه کوو پولیس ورات باندې به څه کوو او په دنیا کې محتاج یو چې ډاکټر نه ناپوره شي موږ وایو الله چې تکلیف راشي موږ وایو الله نو تکلیف نه مخکې پکار دی موږ ته چې موږ خپل رب ته رجوع وجاړو په جړا خوشحالېږي نو په قبر خفه کېږي او دغه سوشل میډیا والا تم دوستانو ته وایم کله غوسه راشي چې بچي مه کوئ ګورې که خدای راونیوی بچی بدله راونیسي ښځه بدله راونیسي تا به راونیسي مه کوه د دنیا په لالچ او د دنیا په پیسو د پیغمبر پورې ټوکې مه کوه مه کوه د پیغمبر د حدیثو سره ظلم مه کوه امت مه ګمراه کوه ظلم مه کوه زیاتې مه کوه رو بدې نسي بیا به څه کوې موږ هم ستا هم خیر خوایو مه کوه نو لږ غوندې تلاوت د قرآن شریف راوالی لږ خدای ته جاړئ یو 2 رکعته نفل کوئ لږ الله ته وجاړئ او د شپې یو 2 رکعته کوئ او خدای ته لاس اوچت کې وجاړئ چې خدایه زه تا ته محتاج یم زه ګناهګار یم د ګناه نه ډک یم الله تا نه بغیر بل څوک نشته زموږ د الله نه بغیر اسره کوم یو الله مو اسره بغیر د الله نه قسم دی که د څوک هم پکار نو الله به دې پکار نو که الله زموږ نه مل شي یا الله ته زموږ مل شي الله ته زموږ نه راضي شي الله زموږ په اړه کې خپله بنا واچي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای دا مو ایمان دی چې ګناه بخونکی دی خدای زموږ ګناه معاف کړي الله گناہونه معاف کړي الله گناہونه معاف کړي الله نرم کړي خدای چې کوم خلک سره دین نه بیزاره دي هدایت ورته نصیب کړي الله هدایت ورته نصیب کړي الله زموږ د جبې نه د لاسونو هر قسمه ګناهونه چې وي الله یې راته معاف کړي الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي څوک په هسپتالونو کې دي او څوک په کورونو کې دی الله روغ صحت او شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله چاته څه پریشانۍ مشکلات دی الله په خوشحالو پیدا کړي الله د کبر نه مو ساتي تکبر نه مو ساتي عجزي راکې پیدا کړي د چا بچي نه الله اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي د ناګهاني شړقونو نه الله په امن او امان کې وساتي د حاسدینو د حسد نه د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرونو نه مو ساتي لږ ژوند د دنیا پاتې دی خدای د حضور پاک په نقش قدم الله په موږ کې تیر کې خدای داسې مړي شوي دي په معروف خیرو کندي کې د هادي ګل مرحوم
کور والا او د کامران مور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د بامبخیلو د کندي کفایت ملک پور والا د شاهد دی مور وفات شوی الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د ضرور مسافر دی تنخیه بنده د الله دې ولا را خلاص کړي خلیق الرحمن باغشال الازوی خلیق الرحمن د دعا درخواست کړی الله دې ولا دعاګانې چا چې کړي دي قبول کړي میا صاحب نیا وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او دا زمونږ د مردان دوستان دي عباس دي هغې هم دعاګانې غوښتې دي دعا وکړئ ورته چې الله تعالی وله خیر ورکړي الله خوشحالۍ ورکړي څومره زمونږ دوستان دي دعات په تمه دي موږ نه دعاګانې غوښتې دي پروردګاره دعاګانې قبول کړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدایه او زمونږ یو ملګری دی پیر صاحب ورته موږ وایو هسپتال کې غریب پروت دی ناجوړه پروت دی بېهوشه پروت دی دعا ورته وکړه موږ چې الله روغ صحت او عافیت ورکړي الله د اخر وخت کې زمونږ کلمې شهادت دا که لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله